مونږ خو هغه قوم چې دلته ورو بس خبره ختمه فرض مونځ وکړو د جومات نه وځه ولې چې بس روژې هم زمونږ دي د صحابو روژې نه وې بیبیان هم زمونږ دي د صحابو بیبیانې نه وې بچي هم زمونږ دي د صحابو بچي هم نو کاروبار هم زمونږ دی د صحابو کاروبار هم نو لین دین معاملات هم زمونږ دی د صحابو لین دین هم نو خپل میانځ کې تعلق هم زمونږ دی د صحابو تعلق هم نو بیماری هم په مونږ راځي د صحابو بیماری هم نه وه غربت هم په مونږ دی صحابو باندې غربت نو والله دا هر څه صحابو برداشت کړي دي ما ته خو چې بیا هم ځه دنیا به هر رنګه تېره کړو دنیا کې هم د یو څیز کمی نشته صحابه خو هغه خلک وو چې کله وفات کېدل نو بیا به د کفن دپاره ورته کپړه هم نه میلاوېده او بیا د حضور علیه الصلاة والسلام خوږ تره حضرت امیر حمزه رضی الله د کائنات د هغې خسترې سکت تره چې رب ذوالجلال کائنات د چا د خاطره پیدا کړی دی چې کله امیر حمزه رضی الله د احد په میدان کې 21 ټوکړې پروت و حضور علیه الصلاة والسلام هغه دپاره کفن نو چې کفن یې ورکړی وي مونږ تاسو ته د کوم څیز کمی نشته خو ما ته صرف دعوه د اسلام ده دعوه د مسلمانۍ ده نو درد د اسلام نشته درد زما ستا د مسلمانۍ نشته زما ستا انداز د مسلمانۍ ده خو کوم انداز هم د مسلمانۍ دی صرف په ظاهره کلمه ویلي لباس هم د مسلمانۍ دی جومات ته ځو چې دلیل د دې شي چې او زم مسلمان یم نور زما کردار زما اعمال زما افکار زما سوچ دا پول چې دی دا د اسلام نه هټ کر دی ولې زه د اسلام دپاره کوشش نه کوم زه اسلام غواړم نه چې اسلام غالب شي زه دا غواړم نه چې زما د بچي تقدیر بدل شي زه دا غواړم نه چې زما د ملک نظام بدل شي ولې زه د هغه خلکو سره ما خوا میلو کړې ده چې څوک په دې ملک کې د دې ملک هم دشمن دی او د اسلام هم دشمن دی نه اسلام دپاره کوشش کوي نه د ملک د مستقبل دپاره کوشش کوي دا یو روشن باب دی او دا به انشاءالله مورخ چې دا خبر هم لیکي مورخ په دې باندې بار بار سوچ هم کوي چې یو داسې قوم هم یو داسې قوم هم چې د دومره وسایلو باوجود د دومره ایټم بم د ټکنالوژي باوجود چې هغه په اسلامي ممالکو کې یو ځان له مقام لرلو او هغه قوم باندې هغه ملک باندې یو داسې وخت هم راغلو چې د رمضان غونډه کې با برکته میاشته کې به هم د دغې او خاص کر د پښتنو هغه تورسرې صرف د وړو تر وړو دپاره په قطارونو کې سار نه ماښامه پورې ولاړ مورخ خو چې دا لیکي د هغه لاس په هم رپېږي چې دا څنګه قوم و چې دومره وسایل او اسباب او دې دومره سرمایهداره نظام هم دومره مالدار او دومره ارسم او بیا هم د دې قوم دا حالت و مورخ به هم په دې باندې سوچ کوي چې دا لا څنګه قوم و رضی الله عنهم ښایسته ځوانۍ دي مصعب بن عمیر هغه صحابي او هغه ځوان چې شاهي خاندان کې پلو شو د 200 درهم به ولا پلار صرف یو جوړه راوړه 200 درهم د هغه وخت د دې وخت نه د هغه وخت چې کوم وخت او چې کله په اسلام باندې ماشوموالي کې مشرف شو مور پلار نه پټه کلمه وویل چې کله مور پلار ته پته ولګېده نو هر څه یې پې بند کړل مصعب بن عمیر چې حضور علیه السلام به کله لیدو چې کله حبشې ته هجرت وکړو د حبشې نه بیا مدینې منورې ته هجرت وکړو یو څادر ورسه صرف حضور علیه الصلاة والسلام چې مصعب بن عمیر رضی الله ته کتو حضور علیه السلام په سپینو رخسار باندې به اوښکې را روانې وې او صحابو ته به فرمایلی صحابو مال جړه راشي چې کله زه د مصعب بن عمیر رضی الله مخکینی زندګۍ ته وګورم چې مخکې به دله پلار د 200 درهم صرف یو جوړه وړله او کله زه دې زندګۍ ته وګورم چې کله زما د غلامۍ هار قبول کو نو نن په یو څادر کې ګرځي او چې کله د احد په میدان کې د مهاجرینو جنډه ورسه مصعب بن عمیر څه په لاس کې وه نو یو کافر راغی د دې مبارک یو لاس کټ کو چې یو لاس یې کټ کو مصعب بن عمیر جنډه بل لاس ته واړوله چې کله کافر راغی دویم لاس یې ټیکټ کو مصعب بن عمیر جنډه چې ده د اسلام خپلې سینې سره ونیوله او چې کله کافر تیر راخوچې کو او مصعب بن عمیر یې شهید کو عزیزانو بیا مصعب بن عمیر یا هغه چې په جون بیا د 200 درهم یو جوړه اچوله او چې کله دا مبارک شهید شو او حضور علیه السلام صحابو ته وی کفن ورکړې د ده د کفن دپاره کپړه نه میلاوېده چې سر به یې ور لپټ کړ خپې به یې ښکاره شوې او چې خپې به یې ور لپټې کړې سر به یې ښکاره شو حضور علیه السلام وفرمایي سر ور لپټ کړې په خپو ورته پاڼې واچوې هغه مصعب بن عمیر چې کله د حضور علیه السلام د در غلامي قبول کړو بیا په شاهي لباس کې نه دی ګرځېدلی وجه دا د اسلام له چې کله ځان ورکړې هر څه به